بسم الله الرحمن الرحیم. دا وخت د سوات شموزو تحصیلي بریکوټ علاقه ده، ملک آباد ډیډور. څنګه چې تاسو ته پته ده جیون چې کومه اوږه ده د هغې په پیداوار کې هم اضافه شوې ده او د دې سره سره په دې باندې موږ مختلف ریپورټ مخې ته راوړي دي. نو د خیبر پښتونخوا سره سره د پنجاب خلک هم په دې کې دلچسپي لري. بلوچستان چې کوم ملګرو په دې حواله انفارمیشن غوښتل نو هم زموږ سره ماهرین ولاړ دي، په هغې باندې به دوی سره خبرې کوو. زما سره د سوات شموزو 3 سټار کم فارم چې دی د دې جیون بیلول خان هغه یو پروګرام ارینج کړو چې هغه تاسو زموږ په سکرین باندې براهي راست وختو. دا وخت زما سره ماهرین موجود دي چې تاسو ته خپل نوم ووایئ او د جیون په حواله باندې را لږ انفارمیشن راکړئ. کم ملګري چې دا تپوس کوي چې یاره په څه کې استعمالیږي، د دې پیداوار څه دی، یا کم شک و شبهات چې راغلي هغه راته هم لږ ووایي. السلام علیکم جی، زما نوم فواد احمد دی او زمونږ د زراعتو د شعبې سره تعلق دی او خاص کر جیون چې کومه ده د دې 2-3 کاله وشو چې د دې شعبې سره موږ وابسته یو. دې اوس د یو انډسټري شکل اختیار کړی دی او خلکو دې طرف ته توجه کړې ده. څنګه چې موږ ته پته ده ټول موږ په دې پوه یو چې زمونږ وطن ته زیات تر اوږه چې ده د بار ملک نه امپورټ کیږي. دا که موږ ووایو نو دا د 35 ارب نه والې 40 ارب روپو پورې امپورټس کیږي د اوږې. یو قیمتي زر مبادله چې دا د موږ بار ملکونو ته ورکو او دا اوږه پرې راغواړو. دا یو زموږ وطن تاسو حالات هم داسې دي چې د ډالرو د امپورټس لپاره موږ ته مسایل دي. په دې حالاتو کې جیون اوږه دا د الله یو تحفه ورته موږ ویلی شو چې همایون صاحب یو اګریکلچر ساینټسټ و د NIRC اسلام آباد او هغوی په کاوشونو 12 کاله په کاوشونو باندې یو نوې ویرایټي د اوږې دغه کړه چې هغه د نارک جیون په نوم باندې راله د زمیندارو ته او اوس ورته د هغه د ټریبیوټ په شکل 13 کال هغوی ته پریزیډنشل ایوارډ هم میلاو شوی د هغې د وفات نه بعد 2 کال هغې په 2023 کې په 23 مارچ باندې هغوی زوی وصول کړی دی د هغه د خدماتو په دغه کې ورکړی و هغې ته. نو د هغوی د کویشنو په وجه باندې او د هغې ټریبیوټ په طور هغې ته دې ته اوس نارک ایچ جیون وایي. همایون هغه دغه پکې شامل کړ. نو د ایچ جیون خوبي دا ده چې د ډېر زیات پیداوار دی، ډېر زیات داسې چې مثال به داسې درکړم که فرض کړه موږ کیلو کرو نو 100 کیلو موږ له پیداوار راکوي. نو دا ډېر یو غټ پیداوار دی. په دې وخت کې دا سیډ لپاره استعمالیږي، سپلایي کمه ده او ډیمانډ ډېر سیوا دی. دا ډېر قیمتي دی او غریبو زمیندارو ته ډېره زیاته فایده دا راته هم وایي چې کم خلک وایي چې یاره انډیا یا سپین یا رشیا یا چاینا په مختلفو د مخ د ښکلا دپاره یا د مختلف مرضونو دپاره، نو په دې مو خبر کوي بار بار ملګري کمنټس کوي چې یاره د دې استعمال زیاتره په څه کې کېږي؟ که د اوږې طبي فواید چې دي دا خو د پخوا نه له هغه د کم چې حکیمان صاحبان به د هغه وخت نه واضح دي چې د اوږه چې ده دا یو طبي څیز دی، په دوايانو کې استعمالیږي. څنګه چې نورې اوږې استعمالیږي دغسې جیون هم استعمالیږي. خو د جیون دا خوبي ده چې د اوسه پورې په دې څومره تحقیق شوی دی نو په دې کې هغه پیدامن انګریډینټس یا هغه څیزونه چې دي هغه د نورو اوږو په مقابله کې سیوا دي. نو په دوايانو کې هم د دې افادیت د نورو اوږو نه سیوا دی او اوږې په کاسمیټکس کې استعمالیږي، دوايانو کې د هر څه کې. بیا د پیسټ او د پاوډر په شکل کې په ډیرو ملکونو کې اوس دنیا ترقی کړې ده، خلک اوږې نه دغه کوي، پیسټ او د پاوډر په شکل کې دا په پخلو کې استعمالیږي. او که زمونږ وطن کله د دې پیداوار کاپی کو او ایکسپورټ طرف ته مونږ لاړو نو بیا په دغه شکلونو کې هغه ویلیو ایډیشن چې مونږ وکړو پیسټ او پاوډر طرف ته لاړ شو نو په میډل ایسټ کې ښکلی مارکیټ دی د دې. نو دا به نور هم بیا وزنداره دا راته ووایي چې د خیبر پښتونخوا زموږ بدقسمتي دا ده چې دلته کې د محکمه زراعت یو لوی سیکټر دی. هغه د زمیندار ستا د مخې دي دا بیلول خان خو د شموزو خان دی، خو زما د زمیندار سره هیڅ قسمه وسایل نشته، د ده سره په وخت سپری نشته، د ده سره نور څه ټکنالوژي نشته او د محکمه زراعت په 40 روپو فنډ ضایع کېږي. څه ګیله لرئ د دې خیبر پښتونخوا د محکمه زراعت؟ په وطن کې ټول دا مسایل شته دی په مختلفو ډپارټمنټس کې په مختلف دغه کې. او که هغه طرف ته ځو ګیلو ته ځو نو موږ به سم ونه کړی شو. موږ به صرف دونه ووایو چې که د هغې نه موږ ته سپورټ میلاو شو زمیندار طبقې ته نو خو هغه وایي چې نور له نور شه که نه. خو که فرض کا هغه نه وي نو موږ په خپله کیپیسټي په خپله وس کې
چې مونږ څه کولی شو چې هغه کوششونه خو مونږ وکړو، هغه هڅې خو مونږ وکړو که نه. او واکدارانو ته خو هر وخت زمونږ دا درخواست دی که د زمیندار طبقې ملګرتیا وشوله نو دا وطن ګل و ګلزار دی او ټول خلک به انشاءالله تعالی ډېر پرمختګ وکړي که د زمیندارو مرسته چا وکړلی شي. بهلول خان به لکه عرب پتې شي. انشاءالله تعالی بهلول خان دا اوږه تا نیولې وه، دا د الله چې دله ستړی کړو که دا ولې دا تاسو وګورئ جي د جیون د اوږې پیداوار لکه څنګه چې دلته ماهرینو زنګ سره خبرې وکړې د 1 کیلو نه 20 کیلو جوړېدل نو واقعي او بل دا خوشبو چې ده نو ډېر ملګري وایي چې یاره دا په سالن کې دې کار نه کوي نو یو پیدمنه خبر راغی د دې نه به پوډر جوړېږي یا به په ډبو کې پیک کېږي، هغه به بیا مختلفو ملکونو ته سپلای کېږي او د دې زره مبادله چې ده هغه به د پاکستاني روپو په ځای په ډالرو کې کېږي. نو الله تعالی دې وکړي ولې چې دلته د زمیندارو د دې نه ډېر زیات توقعات وابسته دي. د سوات شموزو دغه 3 سټار فارم د هغې اونر بهلول خان چې نن یو دونه ګیدرینګ کړی د مایک دوی له ورکوي چې ستاسو یو خبره مې په دې سټیج باندې ډېره زیاته خوښه شوه چې یاره زمیندار چې دي د دوی سره به د الله تعالی طرفه حساب کتاب هم ډېر کم کېږي ولې چې دوی ډېر محنت کوي لاسونه غریبانان. خو دلته د خیبر پښتونخوا حکومت یا محکمه زراعت دې زمیندار له توجه نه ورکوي. څه وایې په دې باندې؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. په ټولو نه لاول خو ستاسو ډېره غټه شکریه د میډیا والا کسانو چې زمونږ اواز ستاسو په ذریعه د سکرین په ذریعه باندې زمونږ ټولو کوم کسان چې دي هغه چې مونږ دا پروګرام ویني نو هغوی ته زمونږ د اواز ورسي. او خبره دا ده چې ما تاسو ته مخکې هم ووی چې مونږ ټول په خپله انحصار دی، په خپل اپنی مدد آپ کے تحت د حکومت د طرفه ما تاسو ته وویل چې دلته ایکسټنشن یو غټه شته د زراعت یو اداره شته، دا ریسرچ یو سټیشن شته، ډېر غټ سټیشن شته برای نام اس کا خپل تنهاګانو د هغې پوره محدود ده. حالانکې زمونږ ملک تاسو ته ما وویل دا داسې یو خاوره الله پاک راکړې ده دې ته چې هر څه ور وغورځي. هغه لکه څنګه چې دو تاسو ته خبره وکړه، دو ماهرین دي وی چې دا جیون چې دی په پنجاب کې هم کېږي، په زمونږ په د مردان صوابۍ په علاقه هم کېږي، خو زیات دو ترجیح دو وي چې لکه د سوات علاقه د سوات په ځمکه کې په آبوهوا کې الله پاک دا خصوصي مهرباني ده په موږ باندې چې دلته هر یو شی که زمونږ میوه ده، که زمونږ فصل دی، که زمونږ سبزي ده، هغه د نورو علاقو په نسبت باندې هغه پاکي ذایقه هم زیاته ده، په هغې کې کلر هم زیات دی او خلک یې خوښوي. خو بېوسي زموږ دا ده چې موږ انټرنیشنل مارکیټ ته نشو رسېدی. موږ د هغې خلکو پاکستانو روپو هغه طاقت هم نشته. بالکل دا وسایل د حکومت له طرفه کېږي. زه ما تاسو ته مخکې هم وی د بهلول خان څونه ستاینه څونه د دا ستاینه وکړم دا کمه ده. ولې دا د چې څونه منډه وکړه څونه تګ د وکړو د دې جیون دپاره زه لږ ډېر په دې کې د سره ټچ وم. دی پنجاب ته زما سره تللی 3 څلور پیرې تللی جز تللی او یو ځای ته بل ځای ته او کاړې پورې ملتانه پورې دی رسېدلی دی. دا بیچ چې دی دلته نه میلاو شوی، دا د هغه ځای نه راوړی او دلته دا شی انټروډیوس کړو چونکې دلته د سوات آبادي زمونږ ډېره کمه ده. موږ له داسې یو فصل پکار دی چې په کم ځای کې هغه موږ له پیداوار زیات یو طرف ته سیند دی بل طرف ته غر دی، اوس موټر ویره روانه ده. امیر صاحب سره به خبرې کوو. استاد درنګ جهان مننه. محب صاحب دا یو خو راته د دې پاڼې چې کم مرض لګي د هغې په حواله راته ووایه، بیا د دې اوږې لاندې کم مغز چې دی دا قیمتي دی، خو دا بره کم سورس چې دی خو هم پوره دنیا زنګ ضایع کړې ده. نو د دې څه فواید شته که نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محب الله منسلوا فام اصل کې مشرانو خو ډېرې ښکلې ښکلې خبرې وکړې او اصل خبره دا ده چې ستاسو د میډیا په ذریعه باندې ستاسو ډېر په دې کې یو اهم کردار دی د میډیا، د الکترونیک میډیا، د پرنټ میډیا، چې زمونږ دا خبره د جیون متعلق اویرنس د ټولو نه اهم چې کوم پیشرفت شوی دی نو هغه په سوشل میډیا باندې شوی او دې کې ستاسو اهم کردار دی. او بیا تاسو تپوس وکړو چې یاره د دې بیمارۍ نو د دې د بیمارو متعلق چې کوم دی نو ماشاءالله په دې بیمارۍ ډېرې کمې راځي. په بعضو علاقو کې زمونږ د زیات خوراک په وجه باندې چې کوم مونږ دې ته
انتهایی کوشش کوو ځکه چې یو ګران فصل دی او ملټي نېشنل کمپنو کم ادویات دي یا کم د دې زرعي فرټلایزر دي همونږ استعمالو خو ستاسو په سواد کې د دې یو کې ما په دیر کې یو ټرایل لګولی دی نو ماشاءالله هغې ته ما نه سرې ورکړي دي نه مې چې کوم دی نو هغې ته څه دوايانې ورکړي دي نه مې په هغې سپری کړې ده او هغه چې ما ته هغه ویډیو راولېږي نو زه خوشحاله شم ځکه چې هغه بالکل په ارګینیک طریقه باندې په قدرتي وسایلو باندې ستاسو د دې اوبو کې ستاسو په دې خوره کې ماشاءالله میګنیشیم شو پوټاش شو او ماشاءالله دا یو ځان لا د دې ځکه چې د سواد هره میوه د هغې ځان له یو پوزیشن دی ځکه چې زه د باغبانۍ سره لږ پاتې ما مختلف بزنس کړي دي نو زه اوس جیون ته 3 کاله وشو چې زه جیون ته راغلی یم. د سواد د ځمکې خو تا دومره دغه وکړو خو دې نظر واخیستو یو طرف ته رانه موټروی ځمکه واخیسته بل طرف ته رانه دریای سواد د سیلاب په شکل کې بل طرف ته رانه غرونو خو زه الله مو کور آباد ساته زه به د مین الله خان سره هم خبرې کومه خو د بهلول نه تپوس کومه بهلول خان تاسو سکیورټي ورکړی وسه کیمرې د دې خوځان لپاره غم دی او دې ته ناست چې دغه د سلور چوکیدارانو متنیولې دي چې خسلورو او چې دا غوي تنخواه خو هم خکاپی مرا تنخواه 20-25 هزار روپۍ نه ما خو په سزي کول د جیون وګو تای سولر او وای فای او کیمرې لګولې دي خجه دا زموږ د علاقې من دي خو بس دلته بیا هم احتیاط نشته خو احتیاط لپاره د بهلول خان صاحب مختصر رد دا وته ډېر خبرې نه کومه څومره توقعات وابسته دي او ستا په دې سېکټر کې شاته څومره زمیندار څومره غریب خلک که دا خریټ وکړي هغوی به مستفید شي څنګه چې څومره خلک ستا سره وابسته دي څومره خلکو ته به ریلیف میلاو شي زمیندار به څونه مستفید شي د دې وږي که خریټ تاسو ته راشي او دا خو دغه بس مونږ زموږ د نور ملګري دي را سره اصرار دی مامون دی او بس زموږ دا دغه د روپو سره زموږ دا دغه د تمه ده چې لکه دې علاقې د خلکو ته دې نه پیدا ورسي نو انشاءالله دې نه به د ټولې علاقې ته پیدا رسي او دا تخم به موږ انشاءالله خورا او د خیر درنګ جهان مننه مین الله خان زما سره موجود دی دی چونکې د پروګرام سټیج سیکرټري او په سیاست کې د تجربه د خو د ده نه به په لاولني ځل د سیاست سره د اوږې تپوس هم وکړمه مین الله صاحب ستاسو چونکې د وخت نه د زمیندارۍ سره هم ډیره ستاسو چې د تجربه ده د ستاسو د کور نه چاپیره دا باغات دي د دې اوږې نه دنیا خلک چې دی هغه دې ته په تمه دي چې یاره دا یو فصل داسې راشي چې هغه د مرضونو نه پاک او هغه موږ له انکم د ایکسپورټ شي او د ډالر په شکل کې پاکستان ته پیسې راشي چې دا لاولنی فصل دی چې د اوږې دی او د جیون دی په دې حواله څه وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د ډالر په شکل کې چې پیسې راځي هغه خو به چې کله دا فصل تیار شي او ورسي هغه دغې ته نو هله به راځي د هغې نه مخکې دا ګوره چې د چا پټی ډېره تا په اجاره باندې وغو دا فصل قیمتي دی نو هغه پټي والا هم اجاره مال اجاره ډېر راکړي کم چې زمیندار نو هغه هم اجاره مال دا فصل قیمت کوي والا هم اجاره ډېره ولګوي په دې کې مزدوران هم زیات ولګي ځکه چې که څوک یا شوتل کوي یا غنم کوي نو په هغې کې خو نه ګوړ غواړي نه چاري غواړي نه سپریګان غواړي نه بل شی غواړي هغه یو پیره وکړي او بیا ورېږي په دې کې کم چې دیاړي مار دي هغوی پکې په روزګار شي بیا دا شی له کوټې ګران دی نو د دغې دپاره پارټنرشپ د دې دپاره جوړ شي نو د یو په ځای باندې 4 تنه شي 15 شي هغوی پکې ډېر په روزګار شي بیا د دې په ویستو کې د دې د ګاډي وړو کې د دې په ټرانسپورټ د دې نه ډېر غټ خلک مستفید کېږي بیا به تیره چې کله سواد ته دا شی راغلو نو دلته کې د دې تخم پسې به خلک ګرځي لکه د بهلول نه که تاسو تپوس اوس کړی وی دا ځوانان پسې دا خو ښه ده چې دا باچا خان نه دي دا ځوانان پسې د هغه د لاهوره پورې په دې تخم پسې ګرځېدل هغه تخم هم په لنډو دلته کې شموزو ته راغلو نو د دې نه به ډېر خلک مستفید شي درنګ جهان مننه زما سره مین الله صاحب و کوم چې د پروګرام سټیج سیکرټري دلته زما سره په خوا او شا کې دنیا زمیندار د دې پټونه وابسته د فصل چې د بین الاقوامي منډیو ته رسایي د دې ماهرین او د دې سره ریلیټډ چې کم میلمانه نن راغلي وو نو دا اوس د دوی ثوابدید دی چې دا فصل په څومره ښه ریټ او په څومره بروخت طریقې باندې د بهر منډاو ته ورسي ولې چې د سوات او بالخصوص د ملکن ډویژن د خلکو د دې جیون وږي نه ډېر توقعات وابسته دي ما سهیل باچا له راکړه اجازت د الله په امان